هغه زما نسوک واوري یا چرته کلی ملی کی وي نو څلوې لانجه جوړه شي او امام بیا یو څه وایي دی بیا بل څه وایي کله کله ماته دا ګیلې راشي. نو عزیزانو عرض مې داو چې زما خبره بنیادی خبره زارس کوم لکه یو جمعه ما دا ویلیو چې د مړی خبر ګرځول چې دی دا خلاف سنت دی. مړی وشو نو په اخبارونو کې او په ریډیوګانو باندې او په ټلویزیون باندې او په بازار کې په لوډ سپیکرونو باندې اعلانونه کول چې دي دا خلاف سنت. د مړي متعلق صرف دومره اجازت ده چې کفنو ګنډل شي او قبر زر تیار شي او د کلی علاقې غیر چاپیر صرف دومره کسانی چې جنازه قدرې وشي او بس خلاص. نو ما پسې دلته سړی راغی وی چې زمونږ استاد وایي چې دا خو چې څومره ډېر خلک یې هومره ډېر ثواب یي چې څومره ډېره دنیا یو جنازه درنه یي او پلانې چلی او ډینګړې چلی مال غوږونه مې مخوره او استاد ته دی وایي چې تا کم کم کتابونه ویلي دي هغه ولیکه ما ته راکه چا کم تا نه ویلی چې زه هغې کې درته بیا وښیم. خدای بندگانو په خبره ځان پوهوه څومره ډېر خلقي هغه په هغه وخت کې چې قدرت اتفاق داسې برابر کی چې لویه دنیای او سړی پکې مړ شي او پې ودري. په خبرونو راغونډول خلق په لوڈ سپیکر ګرځول په پیښور کې او زمونږ ښار کې رواج دی لوڈ سپیکر ګرځي. ہم افسوس کے ساتھ اعلان کرتے ہیں چې پلانے مړ شو بس لاړو خبر خلاص. عربو کې چې مړ شو هذا خلاص ما فيه شيء خلاص. کارپوریشن والا راشي او کفانی مو کې ویم لمبي او بیوی سی او جماعت کې جنازو کې او بس دنه کوي خبر اخلاص. دلته به صاحب سلیریش ګنټي سار کړی چورېګه خلق نه را رسیوال. دا ټول کارونه خلاف سنت. ويكره حدیث شریف داسې ويكره اعلام الميت في الاسواق والمحلات الا الاقرباء. اعلام د میت چې ده په بازارونو او په محلو کې دا مکروه دي الا الاقرباء مگر خپلوان به خبره چې کوم د دې مړي رشتہ دار دي ایت به خبرو کې د دینه سیوا ناغوي چاو اوس پوي شما مال وړاندې نه ځان پوهو. نو اسیم بعضی خبره داسي چې اوس په جبه نیت تړل چې دي تاسو به کلی تلار شي وای بچلکا هغه خو چې په جبه نیت نشته التاغه درته په سر خوک کړي نیت مې وکړه د اخلاصات معنا هو پکې رم ده. دو رکعات واجب منځ کوم د دې اجر جمعه په دې اجر امام پسې او مخمه د کعبه شریفه په لور کړو ها ال تدر رکعاتم پکې لاړ شي وګونه باندې نیولې دلته ما خام ټیم د امام پر رکوع ټیټ ده او تا وګونه نیولې دی نیت مې ګوره هغه سمع الله لمن حمدک خیال ده
نو اسی زمونږ د عمل کې یو ویر نه دی چې دا قوم په اخته که دین ته اراده نه کوي هم دوی په یو خاص ویر اخته دي او که دنیا ته کې هم په یو خاص ویر اخته دي. تاسو خیال راځي. نو د دې وجنه عزیزانو دا مشکلات مونږ ته دي ځکه چې مونږ دین زده کړی نه دی او اهل دینو ته نږدې پاتې شوي نه. که مونږ ته دین زده وی نو مونږ ته به هیڅ مشکل نه وی. اوس پیغمبر فرمایي چې تاسو الله اکبر به ولې وایي؟ ځکه چې دا الله اکبر تکبیر تحریمه ده. دې تکبیر ته تکبیر تحریمه ځکه وایي چې په د څومره سیزونه حلال او هغه ټول په حرام شو او خدای ته ودرې. نو دې تکبیر ته تکبیر تحریمه وایي. او دې پسې بچوي سبحانك اللهم. اول ابتدا بد الله د تقدس نہ کوي. علماء لیکي چې سبحانك اللهم دا اللهم چې ده په اصل کې یا الله سبحانك یا الله. نو دی کې اوس اعلال شو سبحانك اللهم نا د یا الله نا اللهم شو. عربی قانون دا دے چې یا حرف ندا چې حذف شي نو داغه په عوض کې میم مشدده راوړي شي. دلتا یا اللہ کے یہ حرف ندا دا او حرف ندا سرا قانون دا دے چې دا لرکینو د دې وس کې به میم راوړي او هغه میم به راوړي چې هغه شد والا میم هغه ته میم مشدده وایي. اوس دې یا حرف ندا کې خبره ده چې ندا همیشه د پاره حاضر تکیږي غائب ته نه کیږي. غائب کتا په حرف ندا سره حاضر فرض کو چې زپ دې حرف ندا دی غائب ته आवाज کوم دا ما ته حاضر دی نو دا کفر او شرک. زکه چې هر وخت حاضر په هر ځای کې موجود په هر وخت اوریدونکو او هر وخت ویخ دا صرف د خدای ذات ته په دې صفت باندې د الله نه سوا بل څوک موصوف نه. اوس مونږ په دې ملک دا رواجم دي د خزي چې کټوي باندې کړیو جو شو یو تویږي یا پیر بابا راو یا پیر بابا راو رسیږي یا لوی ځوان راو رسیږي وغیرہ وغیرہ. دې سره کدا عقیده یې د سړي چې په دې आवाज هغه ما ترارسیو دا کټوي د توې دونه بچ کولې شي دا کفر او شرک. رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ډېر لوی مقام ورکړي د ټول کائنات نه لاندې د ټول کائنات د پاسه او د الله نه لاندې دا د رسول الله مقام. لیکن په خپل صفات مختصه باندې الله پیغمبر موصوف کړي هر ځای موجود هر وخت اوریدونکو دا صرف د خدای ذات ته
په دې صفت باندې غیر الله چرته موصوف نه. زمونږ په دې ملک دا سے خلق اگئی وہی اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے. وہی اللہ سره خو یو توحید دے، هغه سره نور څه دي چې سالو مونږ به رسول الله نه علي. اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره مدح کول چې د خدای بی عزتی په کې وشي، نو پیغمبر دا برداشت کولی شي یا خدای دا برداشت کولی شي؟ عیسایانو د عیسی علیہ السلام دومره لوی احترام او عزت کو چې د خدای زوی ورته وي، تاسو ورته کافر وایي کنه؟ ها عیسایان څه بلاد؟ ځکه چې عیسی علیہ السلام ته د خدای زوی وي. د بیبي مریم دومره لوی عزت کو چې د خدای خزه نعوذ بالله ورته وي، تاسو ورته کافر وایي کنه؟ عزیر علیہ السلام د یهودو پیغمبرو اغا مقام تا یهود و رسولو چی وقالت الیهود عزیر ابن اللہ، و عزیر علیہ السلام دا خدای زوی دے، یهودو تا کافر وائی کنوائی؟ ٹھیک شو؟ تاسو چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا مقام تا رسوی چلتا دا خدای بیزتی لازم شی، نو تاسو با پی کافر شی کنا بشی؟ نو د دې وجنا اره خبرې ته سوچ کوي، فکر کوي. د غیر الله نه پیغمبران استما توای چې یو قبر ته تور شي او استاد عقیده چې زما د پلانې مراد دا قبر پورا کوي، هاجی نو دې قبر کې دنه یو ولی پروت دی، او ولی لوی دی او که پیغمبر لوی دی؟ تاسو یعنی د پیغمبر د خپل خاور ته هم اولیاء نه رسیږي. ٹھیک شو؟ او زکریا علیہ السلام ته ضرورت پیښ شو چې ماته یو زوی پکار، هغه په خپل پیغمبري قوت سره ځان له زوی نشي ورکوله، نو خدای ته التجا کوي. څه وایي؟ کافها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا. پنی مشپا کې را پاسه دا خدای ته غلی غوندي زاری وکړه. قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا. خدای زم بډایم خزمم بډای دا، او ما چې کله درته سوال کړي قبول کړي دي، اوسم درته یو سوال کوم چې را دي نه کی دا توتیه تمهید الله پاک د زکریا علیہ السلام د دعا د قبول بیانې چې زکریا توتیه تمهید کې خو چې وړاندې دیم ډېرې مهرباني را سره کړې دي، اوسم یو درخواست درته کوم چې را دي نه کی. څه درخواست کې؟ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ. خدای د ځان نرستو یریګم چې د کم دین خدمت چې ما کړې دې د پاره بڅوک پاتې نشي. نو دې له یو ولی پکار، یو بچی پکار ستا د دین د خدمت لپاره. جواب راغی یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا. اے زکریا علیہ السلام زیر در کوم په یو بچی چې نامه به یحیی وی، او داسې زوی در کوم چې په دې نامه دې د مخکې مالک دو پیدا کړي نه دی. داسې زوی به دی وشي چې په دې نامه دې مخکې ماډ بل چاله زوی ورکړي. زوی غواړي دین د پاره، نو التجا د خدای نه کوي. نو زما عزیزانو عرض می داو چې هیڅ مشکل کشا دا الله نه سوا بل څوک نه دی، ایس حاجت روا دا الله نه سوا بل هیڅ څوک نه کشتا.
بل څوک شته چې هغه نه سوال وکړي. ته د انسان نه چې د یو ځل نه دویم ځل سوال کې په غصه شي. دا الله تعریف دا دی چې 24 غنټه ورته لګیاي او سوالونه ته کې نو خوشحالي.